نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمای درې قسم خلق باندې با ورځ د قیامت حساب کتاب آسان وي. حساب کتاب آسان وي. اول نمبر هغه خلق څوک چې په دنیا کې چا سره تعلق ورانوي او دوی ور جوړوي، هغه ور ورانوي دوی ور جوړوي، یو دا خلق. فرمای دویم هغه خلق چې دوی د خلقو په نیکیو کې کوشش وی چې نیکیو تراشي. او دریم هغه خلق چې څوک په چا باندې په دنیا کې ظلم وکي او د ظلم باندې قادر وي چې د ته جواب ورکي او بدل ته والی، خدای الله دې پاره معاف کی. فرمای په ورځ د محشر باندې درې قسم خلق الله په عذاب کې، الله به په حساب کې آسانی فرمای او آسانی سره به حساب ته علي. نن ما عزت مندو معمولی خبرو باندې چې کور کې زمونږ زنانه معمولی شانت مالګه سیوا کی او دنیا کنزله ورته شروع کی خاون. امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتهم العالیہ فرمائی په غصه باندې قابو ساتلو دا دوه طریقې زده کړئ. فرمای ایوه دا طریقه چې کله تا ته غصه درشي نو بیا ته دا وایا چې غلطیانې خو زه هم کومه، نو الله تعالی ما ته څه نه وایي بیا زه مخلوق ته ولې څه ووایم. ایوه دا طریقه غلطیانې خو زه هم کومه خو الله تعالی تر نن پورې زه په غلطیو باندې نه یم نیولی. کیدای شي ګناه په وخت ما نه سترګې والي، کیدای شي ګناه په وخت ما لاسونه او خپې کار پرېږدي، زه په ځي باندې شل شمه. فرمایي ګناه په وخت الله تعالی تا نه نیسي، غلطي خو ته هم کیا، بیا ته داسې کوه چې بنده ته معافي کوه. او دویم فرمایي چې کله تا ته غصه درشي بیا فوراً اعوذ بالله وایا او دا تصور کوا چې کم نیکانو بزرگانو باندې به غصه موقع راغه او دی به په کومه طریقې سره خپل غصه سکله، بس فوراً هغه یادوه، الله به دې غصه یخوي. یاد وساتئ حدیث شریف کې راځي نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کله چې انسان په غصه کې راشي شیطان وایي دو قسم حدیثونه دي. یو حدیث کې راځي فرمایي دا انسان شیطان وایي زما په لاس کې داسې راشي لکه توره چې سړی واخلي چې څه په باندې کټ کوي په باندې کټ کولی شي، او په بل روایت کې راځي داسې راشي لکه دا گیند بال چې کومې خواته ته غزارولی شي. شیطان وایي چې انسان په غصه کې راشي دا زما داسې په قابو کې راشي چې کومې خواته غزاروم زه غزار کوم. تاسو به ګورئ عموما د طلاق چې څومره معاملات راځي په خوشحالیو کې خو نه وي که نه، په غصه کې وي. مونږ څه شی یاره بس کنټرول نه بار شم، غصې مې کار نه وکړه. اچھا بل یو داسې مصیبت دی چې مونږ خلکو غصه چې دی که نه هغه هغو خلکو دپاره همیشه دی چې کم خلک زمونږ تحت وي. پوه شوې؟ یعنې مجال دی چې څوک دلته به ریړۍ والته غصه کېږي هر سړی، خو زه یې منم چې چېرته پولیس والته غصه شي یا پولیس والته ګریوان ته لاس واچي یا چیرې څوک آرمي وال راونیسي او دی ور غصه شي، مجال دی که دی ور غصه شي.